اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ډیر معزز سامعین کرام، زما وروڼو خویندو، نن درته یو وظیفه وړاندې کوم چې دا وظیفه د پاره د بیمارۍ نه نجات ده. ان شاء الله هر قسمه بیماری وي تاسو په بدن کې، تاسو ته تکلیف وي او تاسو ډیر پریشان دي دغه بیمارونو نو ان شاء الله دا وظیفه چې کومه تاسو ته زخه ډیر اسانه ده. د دې بیر تاسو شروع کړئ، الله رب العزت به تاسو له هر قسمه بیماری نه نجات درکړي او ذهني سکون به تاسو ته نصیب شي. او چاته چې زما غږ رسي نو ایله پکار ده چې خپل هم دغه وظیفه وي او چې چاته نه رسي ایله ته دا وظیفه وړاندې کړي. خو به تاسو کوشش کوئ چې ان شاء الله 5 وخت مونږ اهتمام وکړئ، 15 واړه وخت مونږ په پابندۍ سره کوئ. او دینه بعد به تاسو سهار او ماښام کې سورة فلق او سورة الناس دا درې ځل وایو، په خپل بدن باندې به چوف کوئ. او دین علاوه د استغفار کثرت زیات کوئ، درود شریف په نبی علیہ السلام مبارک باندې زیات وایي. او دې سره آیات شفا قرآن پاک کې زیات دي، خو یو آیات درته ښیمه چې د هغې تاسو ورد شروع کړئ ان شاء الله سهار ماښام کې وایي چې څونه تاسو ویلی شي او د دې ورد زیات کوئ. دغه آیات تاسو ډېر لولئ، الله رب العزت به تاسو له شفا درکوي او شفا به ورته نصیب کیږي. هغه آیات مبارک دی وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله د مارو خويندو دغه وظیفه تاسو شروع کړئ او په خپل بدن باندې چوف کوئ او بیا وګورئ چې الله رب العزت تاسو له څونه زر شفا درکړي. الله رب العزت دې چې څونه بیماران دي ټول له شفای کامله عاجله ورکړي. والسلام.